الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. د سیرت مختصر درسونه شروع. نن شپږشتم درس د سیرت ته. د قریشو مکرونه او چالونه. مدینه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېر ښایسته ترتیب سره حالات مرتب کول. په دې دوران کې قریشو د حالات خرابول او د مسلمانانو ختمولی غوښتل. نو د مدینې مشرکین ته خط ولیکو چې مسلمانانو سره وجنګیږي او د مدینې نه وباسي، ورنه قریش به ستاسو ځوانان قتل کی او ښځې به درله قید کی. د دې خط سره مشرکین را پاڅېدو او اراده وکړه، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی خواته لاړ، وعظ او نصیحت یې ورته وکړو او د خپل ارادې نه هغو وګرځېده. دارنګې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه مکې ته عمرې دپاره راغلی و. هغې ته هم ابو جهل اخوا دېخوا خبرې وکړې، دمکي ورته ورکړه. د قریشو تعلق دا د یهودو سره هم و. هغوی هم په حرکت کې رال او د اوس او خزرج په منځ کې فساد پیدا کول. دلته مسلمانانو ته خطر وه، نو پیرې به کولی، د اسلحې سره به اوده کېدو. او په دې حالاتو کې الله رب العالمین اجازت راولېږه د قریشو سره د جنگ کولو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دسته تیاره کړه او د هغې مشر به یو صحابي ګرځاو او دې ته سریه ویلی کېده. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ووت، نو هغې ته به غزوه ویلی کېده. به هر حال د دغه دستي مقصد به د دشمن د نقل و حرکت پته لګول و او د مدینې اطرافو حفاظت کول و. هسې نه چې دشمن په دوکه باندې حمله ونه کي. دارنګې قریشو په قافلو باندې دباو اچول و، دې لپاره چې هغوی د خپل تجارت او د جان او مال لپاره د خطر احساس وشي. نو د دې د وجې نه به یا مسلمانانو سره صلح وکړي، نو د مسلمانانو د دعوت په لار کې به رکاوټ ختم شي، او یا به جنگ او قتال لار اختیار کی، نو بیا به ورته مشکل د تجارت د لارې جوړ شي، ځکه چې د هغوی د تجارت لاره دا په مدینه باندې وه. مختصر دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سریو د دستو د لیږلو پروګرام دا شروع کو. یو طرف ته او بل طرف ته دستې لیږلې. دا جنگي نقل و حرکت د مدینې او د اطرافو د حفاظت دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو دا قائم کړی و. بل مقصد په کې دا و چې قریش ته پته ولګي که چېرته د خپل شر او فساد نه دوی منع نشو، نو انجام به ډېر زیات بد وي. لیکن هغو د دې باوجود ښه سرکشه او متکبره کېدو. آخر دا چې په بدر میدان کې ورته سزا میلاو شو، الله رب العالمین دیو ذلیله کړه. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.